أخير أول أخير سبارة أخير دري سورة هذا مخيتك مخكيتين كم كذا دور حديث تعريفات أي دور مسيكي يا أبي البخاري الشريف ينجد مخيتك أخي حديث براوي إن شاء الله بهذا الدرس أولا لا نكتب ختم وين نمبر ختم إن شاء الله هذا كتاب مسلمانان الإسلامي كتب خانة بين نمبر أول نمبر دللا كتاب بين نمبر ده إمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب صحيح البخاري وذي خبر أخي هذا المسافر ماذا خبوري من كريم مصحف لا سنة من استلوا ورتبور وجب تلاوتكم لازم تلاوت الأواز فالزمور وتصور أزين وسر تصور روح هذا ستلاوت بقوي سمع جسمكم شلي بنوه روح هذا ستلاوت بقوي سمع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون
الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. له الله الكتاب نازل خط سنو نازل خط تاسو بدور جماعتهم لما رونا لما خيرنا لا سيرونا أو لا سخوين النبي شهيد وبنازل قرآن دي لكن مبالغة اشتكى نازل قرآن جي हुए मसी हुए पुरारे हुए खोई हुए रोड़े हुए खुदा कसम ऐसे बड़ी गन ऐसे मस्तूरातों के बाद ऐसे कसान भी चाहे वो नजर कुरान में माँ जला ख़त्म हो तसुरा सरो कुरान मजीद माँ को दौर रास्ते के अदब से ذكر طالبان ولما القرآن المجيد مسلم مجلس قال كذا تو بعد كوس كي ناس ما يجي بينا مدرس خبره في خير نزد سلطان دي ختم كده شركتنا يقولوا فادية خشتو ترتيب خير وخلنا تسوي من هنا زيادة من هنا كم وين हाँ अच्छी कम हो रहे हैं अगर कम हो गई उनकी उस गार ने भी चिताना तो किताब तिलावत तुम रेडी कर रहे हाँ अलबत्ता जो बड़ा हो जाए जो खत्म कर अच्छा देखिए तुम मुबारक है दगारान ये जमा खोएंगे कि तुम मदरसा के नास्ती इश्ताले का क्या वो आवाज़ हम ठीक है دوړه کوونه کوله کوي زما خبر دوړه کوونه تاسو خبر وځاخله چې دوی دا چې نیابه دا چې مور وي دا چې ترور وي دا چې چاچی وي دا چې مامي وي چې قرآن نه دی او که قرآن ویلې دی نو د کور کار وکړو که د قرآن تلاوت وکړو دا باندې وکړه تلاوت ته نه روزګار داسې ده ولې تاسو نه پوهېږئ بره آف کوي چې आवाज به ډبل کېږي په خبره باندې پوه شي نو خبره پوه شي ډېره خواري شوې ده ډېر محنت شوی دی چې الله څه فایده وکړي تاسو به ما ته ووایئ چې چا قرآن په ناظره باندې ویلی دی څوک د قرآن کریم د تلاوت اهتمام کوي داسې ادب سره تلاوت کوي او قرآن په دواړو لاسونو کې نیسي لکه تعجب وکړه ما خبره پوه شوې نو دا دوه قسمه خلک شو دې ته څه فایده وشوه په دې ختم ته چې شریک شو وایي موږ ته خو بله فایده نه ښکاري سوا د ثواب څه نه ثواب نه فایده درته ښیم د فایدې اخیستو طریقه هم نه ښیم بیا نو خوښه خپله ده ګټه کوئ فایده اخلئ او که تاوان سره مخ کېږئ دا ذمهداري بیا زما نه ده مازدیګر نه پس ماښامه پورې هم بیان شوی پښتو کې شوی دی څه کې د قاري صاحب ژبه زما د ژبې نه صفا ده زیاته صفا ده صفا خبرې ٹھیک شو
واقعي بیان به پوښي نیم باندې به پوښي پوره باندې به پوښي یو مسله باندې به پوښي فایده به درته څنګه ملایي ما چې قرآن کریم نسخه په لاسونو کې ونیوه په سترګو مې ورته کتل او دا سورتونه مې ویل څو سورتونه مې وویل څلور او څو آیاتونه مې وویل د یو اوږد سورت 15 آیات چې سورت بقره وکړه څلور مې سورتونه وویل او د 15م اوږد سورت 15 آیاتونه مې وویل او په سترګو مې ورته کتل خپل आवाज مې په خپل غوږونو واورېد تاسو مو واورېد الحمدلله رب العالمین د دې سورتونو او د دې آیاتونو په معنا کې مې زړه سره فکر چې الله څه وایي موږ ته څه وایي موږ ته څه وایي موږ باندې څه ذمہواري اچوي او د هغه ذمہدارۍ پوره کولو په هکله موږ ته څه هدایات راکړي دا ذمہداري به څنګه پوره دا سوچ هم تاسو وایئ تاسو به راته وایئ چې ته څنګه امام یې په مسجدو کې څنګه خطیب یې تا ته د سورتونه هم یاد نه یاد دې راته قرآن کریم حافظ دی دا سورتونه یاد دي ځکه ستاسو امام یم اوس خو نه یم هغه مخکې وم ما به نه پاتې چې تاسو ته د الله د عظیم کتاب د برکتونو نه د یو برکت رڼا ښکاري شي دا ډېر مبارک کتاب دا داسې مبارک کتاب دی چې مسلمان ورور مسلمان خور ادب سره لوی ادب د دې کتاب دا دی چې لکه موږ څنګه ځان جوړوي دغسې د الله د کتاب تلاوت لپاره ځان جوړ کړي دا لوی ادب بیا سر پټ کړي وراشي په دواړو لاسونو باندې د قرآن کریم نسخه ونیسي د طبعي او بالغ باندې کښېني دا دواړه لاسونه د هغې د پاڼې اړولو لپاره او د هغې د لیمو لپاره استعمالوي دا یو لویه نیکي شو څه شوه لویه نیکي شو او بیا په ژبه باندې صحیح تلاوت کوي دا دویمه لویه نیکي شو او بیا په سترګو باندې اگر که حافظ دی حافظه ده څه چې وایي که نه آیات او سورت ته ګوري د درېیمه نیکي شو او بیا په خپلو غوږونو باندې دا خپل اواز اوري ګنار به کوي اواز به اوري ما په خبره پوه شو د غوږونو څلورمه نیکي شو څه شو دا د الله د کتاب د تلاوت برکتونه او بیا تفسیر او ترجمې سره قرآن ویلی دی نو د دغې خور او د دغه ورور دا پنځمه نیکي شو چې ترجمه کې فکر کوي د الفاظ او د کلماتو په ترجمه کې فکر کوي دا پنځمه نیکي شو یو قلبي نیکي او څلور قالبي نیکي د دې ډانچې نیکي په دې یو وخت کې د مسلمان خور او د مسلمان ورور د الله د عظیم کتاب د تلاوت په وخت کې وګټلې اگر که په معنا نه پوهېږي چې نور هم درته خبره اسانه شي دا حرص به کوو که نه دا حرص به کوو قرآن به راخلو او په لاسونو کې دې نیسو تلاوت لپاره به موبایل نه استعمالوو نن ښځې په سر مړېږي او سړي په سر مړېږي تلاوت کوي په موبایل کې نشته دا ثوابونه پکې دا کوم چې ما وویل ادب سره قرآن راواخله دویمه خبره تلفظ نه کوي ته به وایې په دې شونډو باندې څه ورته الفي لګولې ده نه شونډې خوځي نه ژبه په خوله کې خوځي په کرښو باندې به لاس راکاږي او په سترګو به ورته ګوري او ما دومره ختمونه وکړم زه به هفته کې ختم کوم او ته په لسو ورځو کې ختم کوې تلفظ او تلاوت نه تلفظ او تلاوت نه د ښځې او نه د سړي صرف خوله یې چیپې کړې ده او ورته ګوري دا هم تلاوت نه دی تاسو د نیکۍ نه میلاوېږي په قلار کې نه او ما هم بعضې کسان کتلي تاسو به هم کتلي په دې مانځه کې چې ولاړ یو دا شونډې جوختې کړي کله سترګې پټې کړي او کله سترګې وګورئ کله یو طرف ته سټ کوږ کړي او کله بل طرف ته سټ کوږ کړي خو نه یې ژبه خوځي
او نه شونډې خوځي او مونځ کوي. داسې کسان هم کتلي تر اوسه پورې ځان خبر نه کړ چې د قرآن کریم د تلاوت او د قرائت لوستو په مونځ کې څه حیثیت دی، دا مستحب دی که سنت دی که واجب دی که فرض دی، دا پته ورته نشته. لالا بیبي ته که دا پته ورته وي د به خوله په مونځ کې چیپې نه ساتي، د به خوله شونډې خوځول میم سره واو سره پیش سره زیر سره شونډې خوځي هله به دا کلمات ادا حروف ادا کړي. ما په دې خبره پوه دا خو مې درته یو ضروري مسله وه. فایده به درته هله کېږي چې د دې مسلو اورېدو سره هر کس خپل ځان ته ګوري، ملا به هم خپل ځان ته ګوري، امیر هم خپل ځان ته ګوري، نارینه به هم خپل ځان ته ګوري، زنانه به هم خپل ځان ته ګوري. که ما ته هغه بل کس مخې ته راغلم ما ته هېڅ فایده ونه شوه چې داسې خو دا فلانې داسې مونځ خو دا فلانې کوي او داسې تلاوت خو دا فلانې کوي. ببو وایي داسې تلاوت خو مې خواښې کوي، خواښې وایي داسې تلاوت خو مې ګور کوي، هېڅ فایده ونه شوه. مزې کوي ثواب به دې یا وشي یا به ونه شي، ستا نیت پورې محدود منحصر، نوره فایده درته ونه شي. فایده به څنګه میلاوي؟ فایده به دا کومې دوه درې خبرې مې چې ټول خوشحال کړې اسانه دي، ګرانې نه دي، چې څوک د پوهې په نیت کې ناست دي او که چاته ځان پوهه ښکاري او ناست دي چې زه صرف ثواب دپاره هغه پرې نه پوهېږي، نه پوهېږي، دا صفا خبره. خیر فایده به څنګه اخلو؟ کومه مسله مې چې واورېده لکه اوس دا د نیکۍ او د خیر د حرص مسله چې د دې یو عمل د برکته ما ته الله د 5 قسمو نیکو ثوابونه راکړي. کار دی یو تلاوت چې څوک کوي او څوک یې وګوري او تپوس ترې وکړي چې فلانی په جومات کې څه کوي، هغه به ورته همدا وایي چې تلاوت کوي، داسې نه وایي چې مونځ کوي، داسې نه وایي چې تسبیح اړوي، داسې نه وایي چې موبایل ته ګوري، څه به وایي ورته؟ دا عمل دی که مبارک عمل دی، خو دغه برکت شو، برکت نه برکتونه 5 نیکۍ په یو وخت کې وکړي چې دغسې زموږ او ستاسو په زړونو کې د نیکۍ ګټلو حرص پیدا شي. دا یو لویه فایده ده. دا به هله کېږي چې زه د مسلې اورېدو نه پس د خپل ګرېوان کې وګورم. مولا یم که حمیم یم، زه ګوره دا خپل ملګري مې یادوم، ډېر سوچ کوي زما خبرې. مولا راغلو چې داسې مسله واورې وایي چې ماړه زه خو مولا یم، زما مقتدیان داسې لمونځونه کوي. څوک پیر صاحب چې واوري زه خو پیر یم، ما څه نه خبر نه، او زما شیخان او مریدان داسې لمونځونه کوي او داسې تلاوت کوي، ځان یې هېر کړو، دلته هېڅ فایده ونه شوه، دلته هېڅ فایده ونه شوه. ځان ته به وګوري او دا تپوس به د ځان نه وکړي، دا مسله ته مخکې معلومه وه که نه وه معلومه وه، عمل یې پرې و که نه و، دا دوه خبرې. معلومه وه عمل مې پرې و، معلومه وه که څوک عمل مې پرې و په دې مسله. اخلاص سره د زړه د کومې نه به ووایي الحمدلله رب العالمین، الحمدلله رب العالمین. دغه خور شکرګزارو زنانو کې شامله شوه، دغه ورور شکرګزارو نارینو مسلمانانو کې شامله شوه. پیدا وشوه که نه؟ شکر ډېره لویه نیکي ده، شکر ډېره لویه نیکي ده. خبره راته کوم چې کله ما خپل ځان ته وکتل او ځان نه مې تپوس وکړ چې هلکه دا مسله درته مخکې نه معلومه وه که نه وه معلومه، عمل دې پرې و که نه، نو افسوس سره دې جواب راکړ چې دا مسله خو نه ماته معلومه وه او نه مې پرې عمل. نو دلته به څه فایده کېږي؟ هغه ته خو فایده وشوه، شکرګزار به شامل شو، دلته به څه فایده کېږي؟ دلته به لویه فایده وشوه او هغه لویه فایده ده چې په دې زړه زړه کې په دغه مجلس کې د مجلس ختمېدو نه مخکې خپل ځان ملامته کړي، په خپلو کورو یې خو پښیمانه شي چې دا ما څه کوي.
ولې مې داسې کړي؟ زه خو د مسلمان په کور کې پیدا د مسلمان په دې مبارکه معاشره کې لویه شوې او لوی شوی ما قرآن په نازله نه دی او که مې ویلې زه د قرآن تلاوت داسې کوم چې شونې مې جوختې کړي په دې بس چې په دې خپل زړه زړه کې خپېمانه دا خپېمانتیا به علیم هم بذات الصدور الله ته وښایي زه به ته نه خبرېږم تاسو به ته نه خبرېږئ علیم هم بذات الصدور الله ولي چې زما دا وینځه دا ښځې ټولې دا الله وینځي او زما دا غلام په دې خپل ماضي باندې خپېمانه پوهېږئ زه درته طریقه ښیم نو کار ستاسو خپل خپېمانه دی نو چې کله دی خپېمانه شو که نه خو خپېمانتیا به برای نام نه دغه خپېمانتیا اثر به د ده په چهره کې مخکوي دی به ښکاره کوي چهره کې د خپېمانتیا اثر څه دی یا به سترګو نه دوه څاڅکي اوښکې تویوي او یا به د ژړا شکل جوړوي د مکر ژړا به یا به په رښتیا ژاړي دا د دغه خپېمانتیا اثر دی او که په رښتیا ژړا نه ورځي نو بیا به د مکر ژړا کوي شکل به ورانوي تاسو دا ګداګر په دې چوکونو کې د موټرو نه چې سوالونه پیسې ځان نه جوړوي لس روپۍ غواړي ځان یې کاڼی کړی دی ځان یې ورون کړی دی ځان یې ګوډ کړی دی ځان له ملا تړلې ده چې ملا مې ماته نه دا کوي دې ته د مکر کارونه وایي زه به توبه وباسم او د الله مخکې به مکر نه کوم توبه نو چې کله دا چهره بدله کړم نو بیا به په ژبه باندې ووایم استغفر الله العظیم ووایې راسره استغفر الله العظیم نور الله نه بخښنه غواړم دا ما څه کړي دي الله زما ماضي ماته بخښي توبهګارو کې شامل شو څه کوي توبهګارو کې شکر او توبه د لوی لوی نیکي الله دې موږ ټولو مسلمانانو ته نصیب کړي نن مسلمان رور سره او مسلمان خور سره به د دنیا هر څه وي زما په خیال کې د شکر کمی هم شته او د توبې کمی هم شته د شکر کمی هم شته او د توبې چې کله د شکر مسله واوري که نه موږ سره څه موږ هغه یو ګوتمه هم نشته امیرونه خو د فلانی په غاړه شکر د فلانی وباسي موږ سره څه دي زموږ خو موټر سایکل هم نشته سړي داسې وایي چې څه دي خو د فلاني سره دي پلار نیکه سره څه نه و د سره هر څه دي موږ پسې شکر وکړو کوم طرف ته لاړو رښتیا ووایي ناشکرۍ طرف ته منډه کړه د دې علاج هم درته ښیم وجه هم درته ښیم او علاج هم درته ښیم خو هغه که زما په دې خبرو تاسو پوهېږئ او ستړي شوي نه یې او خبرې د کار دي که نه زه ووایم چې زه په څه شکر وباسم هر څه خو زما تربور اخیستي دي نو رښتیا رښتیا به ووایم د دې ډېرو څیزونو سره سره د دې پخو کورونو سره سره د دې ښایسته ښایسته جامو او د ښایسته ښایسته سرلو او د ښایسته ښایسته روزګارونو سره سره خوشحاله کړو چې څوک خوشحاله علاج توجد دی خبره نه دي کولی ماشاءالله په دې مجلس خو خوشحاله دي خو نورمال چې کومه خبره وکړي خوشحالي نشته ښځې نشته دروغ وایي چې زه خوشحاله ما له ولې راځي چې دا مسله ده راته دا پرېشاني ده راته دا چل دی کور کې مې دا کیسه ده زامن را سره وران دي وروڼه را سره وران دي بیګم صاحب را ما له ولې راځي خو پرېشانه دی دروغ وایي چې زه خوشحاله دا څه کوي صفا صفا خبرې موږ ته پته ده موږ بل ځای نه یو دلته پیدا شوی موږ دلته لوی شوي ولې د دې ډېرو وجه ورته وایم هسې نه لګي ځکه پریشانه یم د ډېرو مادي وسایلو باوجود چې نه توبه د توبې جذبه راکېشته او نه راکېده شکر ښه توبه ولې نه وباسم چې د توبې وخت راشي د توبې ذکر وشي ځان ته مې پام نه او که څوک راته وایي چې هلکه ته هم توبه وباسه نو یار موږ څنګه توبه وباسو موږ څه کړي دي توبه د فلان وباسي توبه د فلانه وباسي توبه د فلانه وباسي موږ څه کړي دي
چې موږ ته به توبه وباسو. او کله به دا وایي دعوه به کوي چې موږ ولې توبه وباسو، موږ خو ښه کړي. کله به داسې وایي موږ ولې توبه وباسو، موږ خو ښه کړي. توبه دې هغه خلک وباسي چې څوک بد کوي. داسې وایو که نه رښتیا رښتیا دا خبره ده. توبې په وخت کې او د شکر په وخت کې د خولې نه وځي. دا ولې غلطې خبرې په دغه موقع کوو او په رښتیا باندې توبه نه وباسو، په رښتیا باندې شکر نه وباسو؟ ولې؟ وجه درته وي. زما نظر په تا دی او ستا نظر په ما دی. زما نظر په تا دی. زه ستا پیسې شمارم، زه ستا تنخواګانې شمارم، زه ستا روزګارونو حساب کوم، زه ستا د پټو د آمدن حساب کوم او زه ستا د خرچ حساب هم کوم. نظر مې دی درباندې. زه ستا غلطۍ او ستا ګناهونه شمارم، نه مې هغه نعمتونه خپل وشمارل چې ما له الله راکړي دي او نه مې هغه غلطۍ او ګناهونه خپل وشمارلې چې ما کړي دي. خپل ځان نه غافل او وده او د بل پیسې هم شمارم او د بل ګناهونه هم شمارم. چې د توبې موقع راشي، وخت راشي، نو ما الله د توبې نه دا نقده سزا ده د داسې کس د توبې نه محروم ته ربشه. دا کې د توبې ایستو صلاحیت نشته. ته بل ته ګورې چې د شکر موقع راشي، د شکر ایستو نه محروم کړي. دشمن ورته بهانه جوړه کړي چې دا سړی څه تربور ته دی وګورم، دا مهرني رور ته دی وګورم، سکر ور ته دی وګورم، هغه څه مزې کوي ورته، ته به څه شکر وکړه. بل طرف ته ګوري چې ورته علاج شي. علاج مرض خو نه ته رښتیا وایي داسې ده که داسې نه ده. صفا صفا خبرې دي. ما ته ویلی شي، اوس یې ویلی شي او مجلس ختمېدو نه پس هم ویلی شي چې دا خبره د کمزورې ده، دا داسې نه ده، دا داسې ده. تاسو ته بلکل اجازت دی. علاج یې دا دی چې بس زه تا نه خپل نظر راواړوم خپل ځان ته، د نظر زاویه بدله کړم. په داسې موقع کې به زه خپل ځان ته ګورم، د بل د مسلې د پوهې او د نه پوهې غم به نه کوم، خپل ځان غم به کوم، نو ما ته به فایده وشي. داسې چې ځان ته ګورم فایده وشوه، یا شکر گزار شم او یا توبه ګار شم. یا شکر گزار شم، قسم په خدای د مسلمانانو نارینه او زنانو لپاره دا د ګټې لوی لارې. موږ دې په صحیح معنو کې الله توبه ګار جوړ کړي. ټولو مسلمانانو سره موږ دې په صحیح معنو کې الله د الله په نعمتونو باندې شکر گزار کړي. دا اوږده خبره ده. موږ به تاسو دا نعمتونه چې دي یوازې پیسو ته وایو. دا ختم بخاري دی که نه دی؟ څه شی بخاري سی ته څه ته د دې ته ختم بخاري وضو ختم بخاري کېږي دې لپاره چې زما مرض معلومه شي او زما د مرض علاج وشي. نه درته مرض معلومه ده نه د مرض په علاج پوهېږي. قرآن کریم ختم څه لپاره کوو؟ ختم بخاري څه دا خبره خو زه کوم دې لپاره کوم. زه مریض یم چې ما ته د مرض زما د مرض تشخیص وشي. کله چې هسپتال ته لاړ شي او هغه کې وړی او بېهوش شي، علاج دله ډاکټر تجویز کوي څو پورې چې ستا د مرض تشخیص نه کوي. اکسرې دې نه ایستي، ایم آر آی دې نه کړي، د وینو ټېسټونه دې نه کړي، دا ته نسخه لیکي د ډاکټر مخکې به دا کارونه کوي. اوس ډاکټر ته پته ولګېده، هغه یې وکتل، ډاکټر صاحب ته پته ولګېده چې کیسه یې ورانه ده، نسخه یې ورته ولیکله څه چې مناسب دغه کیسه دا هم نه ګوري. عبث خبرې نه دي، که عبث دي مرض به درته ښیم او د مرض علاج به درته ښیم. نو کار هم بیا خپل د علاج شروع کوي او که نه شروع دې مجلس نه، د ختم بخاري د مجلس نه، د ختم قرآن د مجلس نه فایده هلته تاسو ته ملاویږي. خلاصه یې دا شوه، خلاصه یاد وساتئ، په دواړو غوږونو مو واورئ، دواړه ډلې او درېیمه ډله د مولیانو. داسې ټوکې خو نه دي چې ستا نظر به په بلې نه وي، نظر به دې په خپل ځای.
ګوره چې فایده راته ملاوي لویه فایده، یا به شکرګزار جوړېږي او یا به توبهګار جوړېږي، پریشانۍ به دې الله ختم کړي. شکرګزار جوړ شو نو څه چلو شو استاد جي؟ برکت یې درته ښیي. ښځه شکرګزار شو، سړی شکرګزار شو، بچي شکرګزار شو، والدین شکرګزار شو، پوه شوې، امام شکرګزار شو، مقتدیان شکرګزار شو. دوه ګټې وکړو، لویې ګټې. یو ګټه به دی چې ده ته الله کوم نعمتونه ورکړي دي، ده سره الله کومې مهربانۍ کړي دي، هغه مهربانو حفاظت به الله کوي. دا وړه ګټه ده. نعمتونه یې درکړه او حفاظت یې کوي، افتونونه یې بچ کوي. دا د شکر یو برکت دی. دویم برکت یې دا دی چې دې مسلمان خور او مسلمان مور په نعمتونو کې به الله نور هم برکت واچوي. دا دویمه ګټه شوه. خو هم دا ګټې شکرګزار به جوړېږو او کله به جوړېږو چې زه بل ته نه ګورم خپل ځان. قسم په خدای که تر هغې پورې نه شکرګزار جوړ شي، څوک وایي چې خپل ځان ته نه کوي. دا څه ټوکې دي؟ شکر دی، او دې ته شکر نه وایي چې شکر دی، شکر دی. ته بیمار شو او څوک دې پوښتنې له راغله، تا ورته کله ویلي چې شکر دی؟ د په خپلې بیمارۍ داسې کس شته په تاسو کې چې هغه پوښتنې کولو والا ته یې ویلي چې شکر دی، زه په خپلې بیمارۍ خوشحاله. او شکر وایو دې ته چې الله په هره فیصله به خوشحاله وي. د پریشانۍ فیصله او د خوشحالۍ فیصله، د بیمارۍ فیصله، د تندرستۍ فیصله څوک کوي؟ یو الله. د چا باره کې؟ د دوستانو باره کې هم کوي او د دشمنانو باره کې. دوستان مسلمانان څوک؟ ایمان والا دا د الله دوستان دي. الله د ایمان والو دوست دی. یک طرفه دوستی نه ده، خوشحاله شي، دا دو طرفه دوستی. ایمان والا د الله دوستان او لوی الله د ایمان والو دوست. دو طرفه شو. دو طرفه دوستی نه که مثلا چې کله دوستی دو طرفه شو څه خبره نه ده. خبره مې دا کوله چې د اولاد نظر به په والدینو نه وي، ځان به چې زه والدینو سره څه کوم. داسې به نه وایي چې د والدین ما سره څه کوي، یو دې سره څه کوي او دې سره څه کوي او ما سره څه کوي. واده کړي سره څه سلوک دی او ناواده سره څه سلوک دی، لور سره څه سلوک دی او زوی سره څه. ځان باندې نظر. والدین به اولاد ته نه ګوري، اولاد باندې به نظر نه ساتي، په خپل ځان به نظر ساتي. امام به مقتدیانو باندې نظر نه کوي چې زما دا مقتدیان په ټس نه بس کېږي، ما ورسره ځان ستړی کړو، دوی همداسې دي څنګه چې وو. ځان ته وګوره، ځان کې اخلاص پیدا کړه، ځان کې الهیت پیدا کړه، ځان کې اتباع سنت پیدا کړه، ځان کې د خیرخواهۍ درد پیدا کړه. ټولې خبرې دي. به هر حال شکرګزار به جوړېږو، توبهګار به جوړېږو. او بیا د توبهګارو شکرګزارو دوه ګټې مې راته وښودې. په دغه نعمت کې به الله ته ترقي ورکوي او دغه نعمت به الله د آفتونو نه بچوي. اسانه خبره. راشه توبهګار جوړ شو، ځان مې ملامته کړ، ځان مې پښیمانه کړ، د ژړا شکل مې جوړ کړ او په ژبه باندې مې استغفر الله العظیم وویل. دا رسمي توبه نه ده ګورې، دا رښتینې توبه. څه؟ رښتینې توبه ده چې په زړه کې ملامتیا او پښیمانتیا الله ته وښیم او په چهره کې ژړا یا د ژړا شکل الله ته وښیم او په خوله باندې ووایم استغفر الله العظیم. دا رښتینې توبه. دا توبهګار نارینه او زنانه دوه ګټې دي. یو ګټه یې دا وکړه چې د ده دغه ګناه الله ده ته معاف کړي. 10 کاله یې کړې ده، 20 کاله یې کړې ده چې داسې رښتینې توبه یې وویسته کړه لکه چې هغه د ګناه یې کړي. دویمه ګټه څه ده؟ دویمه ګټه یې دا وکړه چې دې توبهګار، دا توبهګار مسلمان او مسلمانه زنانه د الله دوستانو کې شامل شو.
د الله په فیصله خوشاله شو او په خپل ګناه او نافرمانۍ باندې خفه شو د الله دوستان وړه ګټه ده د الله دوستانو کې چې لامل شو د هغې یو برکت درته ښیم دا ویزه او دا غلام چې کله الله په خپلې دوستۍ کې واخلي بیا به دوی ته نیکۍ اسانوي او ګناهونه نه به بچ کړي نیکۍ به ورته اسانوي د نیکو توفیق به ورکړي او د ګناهونو نه به دا تاسو ته معمولي خبره ښکاري ډېر لویه او دا په چا ته ملاوېږي توبهګر چا ته ملاوي نو اوس به مو وایو چې موږ د سنه توبه وباسو موږ څه کوي یا موږ سنه توبه وباسو موږ خو ښه کوو دا فلانی را سره بد کوي هم کو چې داسې توبه وباسو هله به توبه وباسو چې خپل ځان ته مسله مخامخ کړم که دا مسلې ما واورېدې او ښه پرې پوه شوم او نورو وروڼو خویندو ته یې مخامخ کوم ما ته به د توبې توفیق نصیب نه شي خدای دې نه کړي كتاب ولا بتشوف عبارة الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه أما بعد بالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه النافعة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزنون. وقال مجاهد رحمه الله تعالى القسطاس العدل بالرومية ويقال والقسط مصدر المقسط وهو العادل والمقاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكر قال حدثنا محمد بن خزيمة عن معاذ بن قرقاء عن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كتاب زما په لاسونو کې تاسو ګورئ مخکې نه پروت دی دې کتاب نوم دی صحیح بخاري صحیح بخاري او دا کتاب یو عجمي عالم محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن المغیرة بن بردزبة الجعفي البخاري. جوف قبيلة بخاري وطن ده ربي عالم نه صحابي عالم نه تابعي عالم نه هغه زمانه رسول الله شوی والله تعالی کار اخیسته چاته اخیسته الله تعالی کار اخیسته زمونږ د علماء الله دین دا کار واخلي دین دا مهنت الله قبول کړي دا خواري دی الله قبول کړي دې هر قسم ریاکارۍ نه سنت او شهرت پسندانه د الله خپل فضل سره بچ کړي نو ډېرې کیسې دي نن وخت کې ډېرې کیسې دي ډېرې خطرې دي. امام بخاري رحمه الله چې دا محنت کوو دا محنت یې چې کوو منم چې دا دومره سهولتونه نه د هوایي جهاز سهولت د سمندري جهاز سهولت د ریل ګاډي سهولت د موټر او د سکوټر سهولت دومره فتنې نه وي لکه چې موږ ورسره مخامخ نو په دې خبره پوه شئ نو که هغه رکاوټونه نشته سفر یې راته اسانې دي یو ځای نه بل ځای ته منډه وهل په یو ورځ کې او په یو وخت کې نن دلې او سبا په کږه ولا او نن دلې او سبا په نوخه
سهولتنا موجود دي هغه وخت دا سهولتنا نو خو فتنې دومره نه وي لکه چې نن ځکه مې دا وویل دا علما دي ټول فتنو نه بچ وساتي د دې د محنت حفاظت دی الله وکړي امام بخاري دا کتاب لیکلی دی زرګونه صحیح احادیث پکې راجمع کړي او بیا ولا عنوانات ورکړي دي آسان کړی دی د هر عنوان لاندې یو حدیث یا دوه یا زیات دا روړي او ذکر کوي او داسې عنوانات هم شته چې یو حدیث یې مولا نه دی شرمېدو نه چې کله بیا دا خلک بس وي چې دا څنګه بخاري لیکلی ده عنوان شته ترجمه الباب شته مولیان په بعضې خبرو شرمېږي ایمان ډاډه خبره ده امام بخاري دا شرم نه محسوس کړی چې دا خلک به څه وایي راتلونکي قوم به څه وایي امت به څه وایي دا ترجمه الباب خو د حدیث الباب نه خالي دی ترجمه الباب شته حدیث الباب نشته نه ایمانداري کړې ده د چې کوم د ترجمه الباب سره د حدیث الباب مناسبت خوښ کړی دی هغه مناسبت والا روایت دته نه دی میلاو شوی سره د ډېرو ګرځېدو سره د ډېرو سفرونو څه د امام بخاري پرهېزګاري درته ښیم تاسو هم ځان ته پرهېزګار وایي چې د پرهېزګار نوم راشي نو زما ځان ته پام شي دا خو ځیم خیال کوئ ځان ته به ګورم خو صحیح نظر به کوم غلط نظر به نه کوې دا د ځان ته غلط نظر دی ځان ته پرهېزګار ښکاري امام بخاري الله تقوا او د لوی ورع صفت پکې پیدا کړ لوی پرهېزګار لوی متقي چونکې دته د شرایطو برابر حدیث نه دی رسېدلی اگر که سفر یې ډېرې کړي دي مشقت یې ډېر برداشت کړی هغه عنوان لګولی و ځکه د عنواناتو جوړولو وختونه جدا وو او د احادیثو مبارکو د یو ځای کولو د مناسبت په بنیاد باندې او د لیکلو وختونه جدا وو عنواناتو کې خو دغه عنوان راغلی دی خو بیا هر څومره کوشش یې کړی دی مناسب حدیث ورته د شرایطو برابر نه دی میلاو شوی هغه ښه دې خبره پوه شوې دا د ملا صاحب د پرهېزګارۍ دلیل دی د مسلې تپوس ته هم شو مسله درته نه ده معلومه چپ شي انګا بنګا مه کوه مه شرمېږه باید بل وخت راشه څوک دا خبره تا باندې سخته لګي نو هغه فلاني ځای ته لاړ شه فلاني سړي نه تپوس وکړه د دې مسلې ځکه دغه خبره لکه ګرانه ده که نه چې بل وخت راشه ته څنګه مولی وړې مسلې تپوس وکړه د دې جواب د سره نشته بیا به داسې وایي مه شرمېږه ودې وایي او شل ځل داسې وایي یا هغه چا ته ولېږه څوک چې په مسله پوهېږي یا پورې غلط جواب ورنکړه څومره لوی کار ترجمه الباب عنوان یې دی حدیث الباب نشته زما د حدیث جوړولو زما د حدیث لیکلو چې کوم شرایط دي د هغه شرایطو په بنیاد باندې ما د حدیث الباب نه دی میلاو شوی الله ته معلومه ده بس دا ترجمه الباب مې خالي پرېښې به هر حال دا بله خبره وه زه هم ښه ده فایده پکې شته که نه فایده به ولې نه وي د فایدې اخیستو طریقه مې درته وکړه که 2 ګنټې مې درسره سر خوږ کړی وې او دغه د فایدې اخیستو طریقه مې درته نه وی تاسو به فایده اخیسته اوس آسان شو که نه شي یوازې دا مجلس نه هر دیني مجلس کې به د فایدې اخیستو په نیت کښېني مسلمانه ورور او مسلمانې خورې هر دیني مجلس کې فایده به الله درکوي آخری ترجمه الباب امام بخاری رحمه الله عنوان دا یک دی د سورة انبیاء د یو آیات کریمه حصہ ذکر کوي ونضع الموازین القسط لیوم القیامه الله سبحانه وتعالى فرمایي موږ به ودرو عظیم الشان انصاف والا کله قیامت د ورځې حساب لپاره موږ به ودرو څه به ودرو عظیم الشان تله داسې عظیم الشان تله چې انصاف والا ده الله سبحانه د قیامت د ورځې حساب لپاره
مالک الله، رازق الله، خالق الله، رب الارباب الله. خپل مملوک بنده سره، خپل مرزوق بنده سره، خپل مربوب پالني بنده سره د حساب کولو حق لري که نه لري؟ مور او پلار خو بچو سره حساب کوي، خاوند ښځې سره حساب کوي، کوي که نه کوي؟ هفتې دپاره مې دومره پیسې درکړې د خرچې څه شوي، کوم ځای دې ولګولي، نن دې څومره راکولي دي، تپوس کوئ کورونو کې حساب دی. بچو سره حساب، پارټنر او شراکت والا سره حساب مونږ خو کوو. او مالک حقیقي، رازق، خالق او زمونږ او ستاسو د ټولو رب هغه به مونږ سره حساب نه کوي؟ ضرور به کوي. مونږ به ځان تیاروو، مونږ به څه کوو؟ ځان به تیاروو. په دې به ځان نه خلاصوم چې ما خو بې حسابه بې کتابه وبخه، چې زه وکړم که نو داسې ده. ښځې مو وایي او سړي مو وایي، مونږ خو د حساب طاقت نه ده، الله بې حسابه بې کتابه وبخه. دا وړه خوله لویه خبره. زه درته د حساب باره کې یو دعا او یو سوال ښیم، او دغسې سوال او دعا کوئ: یا الله ما سره اسان حساب وکړه. څه؟ یا الله ما سره اسان حساب. یاد وایي زه به هم ویم او تاسو به هم وایي. پیر به هم وایي داسې سوال به کوي، مرید به هم وایي، ښځه به هم داسې سوال کوي، خاوند به هم داسې سوال کوي. ما بې حسابه بې کتابه وکړه، ما سره اسان حساب. ما سره دویمه خبره درته کوم، دا سوال به په رښتیا کې څه به کوي؟ دا به زباني جمع خرج نه وي. او ته به په دې سوال کې هله رښتینی شي، زه به په دې سوال کې هله رښتینی شم چې ځان سره حساب شروع کړم. ځان باندې نظر نه کوم نو ځان سره به حساب څه شروع کړم. هغه نظر والا خبره مې درته وکړم، بس دا د حساب خبره پې قیاس کوي، نور وخت نشته. هسې نه دا د حساب والا خبره په هغې باندې څه کوي؟ کوم چل راځي چې وخت نه وي بیا داسې کوو. او نو تاسو وایي چې ختم به نه کوې څه وکړې؟ چې کشي وو ما ته پته ده دا کارونه هم څوک نه شي کولی، خو جواب دې مو ووایي. ٹھیک شو؟ یا الله ما سره اسان حساب. نو علاوه دا اسان حساب په سوال کې زه مسلمان خور، مسلمان ورور، امي، مولا رښتینی شم چې زه ځان سره حساب شم. رښتیا وایي موږ ځان سره حساب کوو؟ نه کوو. خو خیر دی شومتوب نه کوم. د دې اسان حساب یو اسانه طریقه درته ښیم. ځان سره ته ما سره حساب نه شي کولی، تاسو سره حساب نه شم کولی، زه به خپل ځان سره حساب کوم او تاسو به هر کس خپل ځان سره حساب کوئ. او طریقه یې درته ښیم. الحمدلله زما د ژوند او ستاسو د ژوند نوې ورځ تېره شوه. نن د څو ورځو؟ دوه. زما او ستاسو د ژوند نوې شپه شروع شوه. په دې نوې شپې په شروع کې، د نوې ورځې په تېرېدو کې، د نوې شپې په ختمېدو کې، او سباله د پیر د نوې ورځې په شروع کې بس زه ځان له کښېنم هر چېرته چې او د خپل ګرېوان کې به ګورم، ځان نه به دوه تپوسونه کوم. څو؟ ډېر نه، خبره درته ګرانوم نه، اسان حساب دی. د اسان حساب سوال کوې که د ګران؟ بس د اسان حساب طریقه اسانه درته ښیم. ځان سره به داسې حساب شروع کړم: ملا صاحب نن ورځ دې کوم ځای تېره کړه؟ میا صاحب نن ورځ دې کوم ځای تېره کړه؟ باچا صاحب نن ورځ دې کوم ځای تېره کړه؟ یو. او دا نن ورځ دې څنګه تېره کړه؟ دوه. جواب به داسې راشي یا به دا جواب راځي: نن ورځ مې ښه ځای کې تېره کړه، نن ورځ مې ښه حالت کې تېره کړه. شرمېږه مه، اخلاص سره ووایه: الحمدلله رب العالمین. الحمدلله شکر گزار به شامل شي. دوه ګړې دې وي. جواب راغی: نن ورځ مې ښه ځای کې تېره کړه،
ما ته خو پته ده چې څه ته مې تېره کړې او ناښه حالت کې مې تېره کړه چې وار خطا نه کړي ناامیده نه شي وار خطا نه کړي ناامیده نه شي ستا رب رحمان دی ستا رب رحیم دی ستا رب ستار دی ستا رب غفار دی څنګه چې تا باندې پرده جوړې ده دغسې به ستا د ګناه معاف کوي رښتینې توبه وباسه دا ځان سره د حساب اسانه طریقه شو نو دغسې توبه وباسه طریقه مې درته وښوده په تېرې شوې ورځې خپلمانه شه ټیک شو خپلمانتیا الله ته په زړه کې وښایه او دا چهره ورانه کړه او په ژبه باندې ووایه استغفر الله العظیم توبهګار وشه دا د حساب باره کې خبره شوه خبرې خو ډېرې دي خبره راغونډو زما د مونځ به ما سره حساب کېږي زما د روژې به ما سره حساب کېږي زما د سنتو به ما سره حساب کېږي زما د فرضو به ما سره حساب کېږي زما د واجبو به ما سره حساب کېږي دا ولې وکړي کېږي به که نه به کېږي زما د هرې نیکۍ به ما سره حساب کېږي زما د هرې بدۍ به ما سره حساب کېږي دا بغاوت دې ولې کړي او دا نیکي دې څنګه کړي په هغه طریقه دې کړې ده کومه طریقه د نیکۍ چې تا ته ستا پیغمبر کوم که د عزیز تربور په طریقه دې کړې شته څه نیکۍ کوي واده لویه نیکي ده د مسلمانانو په نیکو کې کویدن لویه نیکي ده د مسلمانانو په نیکو کې الله دې معاف کړي د چا په طریقه یې کوي د رواجیانو د تربورانو د په هغه طریقه یې کوو چې د خلکو د خندا نه خلاص شو او د خلکو د خبرو نه بچ شو دا اوس حساب دی د مونځ باره کې به ما سره حساب کېږي چې مونځ دې کړی و جاندار و که بېجان خبره ورته رالنډوم چې زما په زړه کې کومې خبرې دي چې هغه مخې ته راشي د روژې باره د روژې باره کې به نه تپوس کېږي ښځو نه به هم کېږي او سړو نه به هم کېږي عربو نه به هم کېږي او عجمو نه به هم جاندار روژه دې نیولې وه که بېجان روژه خو دې یو هم نه وه خوړلې ټولې دې نیولې دي جاندار او بېجان پېژنئ تاسو چې واده کوئ او چرګانو فارم والا سره خبره کوئ نو د جاندار چرګانو خبره کوئ که د بېجان هغې سره خو بېجان هم وي که نه که نه او هغې نرخ هم راته کموي دا څه ده رښتیا ووایه مسلمان کوم چرګ خوښوي او د کوم چرګ سودا کوي چې ده ته دا پته ولګي چې دی دا کار کوي نو دنه به هغه ژوندي وانخلي دا غیرتي مسلمان دا روښانه ته دومره مقدار یې چې په مسلمانانو مقدار یې خوري نه کوم تا سره سودا چې کله مونځ ته خبره راغله او روژې ته خبره راغله بیا هغه زما بېجان مونځ هم ستا د جاندار مونځ نه ښه دی او زما بېجان روژه هم ستا د جاندار روژې نه ښه ده بیا داسې وي دا د ټولې خبره کوم څومره کمزورې خبره تاسو به وایئ جاندار او بېجان په کې دا د کوم ځای نه راغله درته یې وایم جاندار هغه مونځ دی جاندار هغه مونځ دی چې دا مونځګزار نارینه او زنانه د مونځ د فرایضو د مونځ د واجباتو د مونځ د سنتو د مونځ د مستحباتو پوره اهتمام وکړي څوک د مونځ د مکروهاتو د مونځ د محرماتو او د مونځ د مفسداتو پوره ځان وساتي دې نه به ځان ساتي او د هغې د کولو اهتمام به کوي تاسو مې ورته تپوس کوم دا اهتمام به څوک کوي دا به هغه څوک کوي چې د مونځ فرض ورته معلوم وي د مونځ واجب ورته معلوم وي د مونځ سنت او مستحب ورته معلوم وي او ځان به هغه څوک بچ کوي چې د مونځ مفسدات ورته معلوم وي د مونځ محرمات او مکروهات ورته معلوم وي ماله د دې خوارۍ ضرورت شته که نشته په دې باندې ځان مونځ ګزار وخت په دې باندې د ځان پوهېدو ضرورت شته که نشته کله به پوهوي او څنګه به پوهوي او کوم ځای به پوهوي په دوکان کې په دفتر کې په فکټرۍ کې په داسې مجالسو ما په خبره پوه شو تاسو وایئ چې موږ په داسې مجالسو کې چې دا زموږ د روژې مسلې نه دي خو انګار بنګار تاسو به ښه وایئ دې کې مې درسره اتفاق دی خو د دې مطلب دا نه دی چې په دې مسلو به ته هم په دغه مجلس کې پوهېږې د دې مسلو د پوهې او فکر به درسره پیدا شي په خیر شي څه به وشي
یو فکر او غم به در سره پیدا شي خو تا سره فکر او غم هم نه پیدا کېږي. دا خبره ده چړه ده. ولې نه پیدا چې د ناستې په طریقه پوهېږي ته باور دی ځان په ورو ورو طریقه معلومېږي. پوره د فرضو پابندي، د واجبو پابندي، د سنتو پابندي، د مستحبو پابندي په لمونځ کې او دغه رنګې لمونځ د مفسداتو نه، لمونځ د مکروهاتو او محرماتو نه ځان ساتلو، اهتمام او خیال ساتل چې دا کار نه نشي، دا ونشي، دا ونشي. دې سره د دې مونځګزار روغ، مونځګزار خور، مونځ جاندار شو. څه شو؟ د حرامو یو مثال درکړی. نو اوږدې خبرې چې د حرام وپېژنو چې په مونځ کې حرام داسې شي. په مونځ کې د نارینه دپاره حرام دا دي چې نارینه مونځ وکړو په جومات کې خو بېجمع. نو ده په دې مونځ کې حرام ده. جمع سره مونځ نه کول او جمع پرېښول د نارینه دپاره حرام. معلومه نه ده مثلا معلومه کړئ او ځان ته وګورئ. خو ما ته وایي ولې په حجره کې نه کېږي، ولې په پټي کې او په کلي باندې مونځ نه کېږي. زموږ مشرانو خو به کول او ته وایې چې نه کېږي. هېڅوک هم تا ته نه وایي چې مونځ دې نه کېږي، خو مونځ دې جاندار نه دی. مونځ کې دې حرام وکړه. څه دې وکړه؟ چې مونځ دې بې جمع کړه، مونځ دې بې وخته کړه. د سحر مونځ اکثر د دې میندو نه دا کوم میندې چې دا بچي سنبالوي او وختي وله راپاڅي او سکولونو ته یې لېږي پوه شوې که نه، پېنټ شک ورته اچوي او ویښته وله برابروي او غوړوي او مخ وله وینځي او سترګې وله پاکوي. نو د اتوار په ورځ د هغې د بچو د سکولونو هم چوټي او د دې د سحر مونځ هم چوټي. مونځ خو کوي خو نور خاطر نه پس کوي، حرام که په دې مونځ کې. دا مونځ جاندار نه دی، دا بېجان. ولې ما سره دا غم نشته چې زه د کوم دین باره کې به چې ما سره حساب کېږي چې زه په دې ځان پوهېږم. دا موږ په کومه کنده سره مدرسې هم جوړې شوې، جوماتونو کې هم درسونه کېږي، خو غم را سره نه پیدا کېږي. غلطه طریقه باندې کېنو په دغه دیني مجلس کې. یاده مې نه دا ګوره ډېر فایدې والا خبره ده. الله زما ذهن کې دې وخت کې راچولي دي. په دې ځان پوه کوي. ملا دې مې ورته ویښ شي او امي دې مې ویښ شي، نارینه دې مې ویښ شي او زنانه دې مې ویښ شي. چې دا کیسه شته که نشته؟ مور د اتوار په ورځ څه وخت راپاڅي او مونځ څه وخت کوي خو قضا او دا مونځ قضا کول حرام. چې په مونځ کې حرام وکړه، مونځ بې جمع کول سړي لپاره حرام. پلار یې مور سره ملګری شي، مور او پلار دواړو دی به جامې لک لمونځ کوي، زوی پاڅولو ده به پاڅولو، ده به بېخولو او مور به سنبالولو. هغه هم په وخت مونځ کوي کور کې او دی لاړ شي جمعې ته. د اتوار په ورځ د ده هم چوټي او د مور هم چوټي. داسې ده که داسې نه؟ موږ خبرېږو. ها تاسو هم خبروئ که نه خبروئ؟ نو خبرېږو دې کیسو. مونځ دې بېجان شو. مونځ دې څه شو؟ بېجان. راشه روژې ته. روژه چې ده که نه دا تپوس ورته نه کېږي. شپېته کاله خو د روژې نیولې وي، 30 کاله دې نیولې وي، 40 کاله دې نیولې وي، 100 کاله دې نیولې وي. دا جواب راکړه چې روژه دې جاندار وه که بېجان؟ دا زه خو نه پوهېږم. روژه دې نیوه او جاندار او بېجان دې نه پېژنه. فرمې چې روژې خو چې اخلي هغې کې جاندار او بېجان پېژني او په روژه کې دې نه پېژني. جاندار روژه د هغه مسلمان ده کوم مسلمان روغ چې د صداقتونه واخلئ نور پرېوتو پورې د روژې نیت سره د حلالو څیزونو نه ځان ساتلی دی، دی د حرامو نه ځان وساتي. بس د روژه دار جاندار روژې والا دی، ښځه ده او که سړی دی، زه نه ځان وساتم. حلالو نه خو ځان ساتم، استاجي په بې حرامو ځان مشغولو. د روژه مې نیت تنګوي، دا روژه بېجان شته داسې که نشته؟ د سترګو حرام پکې کوم، تفصیل ته نه ځم، د غوږونو حرام پکې کوم، د ژبې حرام پکې کوم او
الذي قلت الأرسول حرام فيكم حرام نشركم شيركم كنزلكم غيبتكم بخل مسلمان دور مسلمان خور إلزام لكم روجة حلال نكون وحرامكم لا روجة بيجان جانا روجة هذا مسلمان دور ومسلمان خور كم مسلمان دور ومسلمان خور كلا كسنغا روجة ده حلال ومزان ساتي كلا نو يريد ده اسم حرام کوشش بکن وزن تا بقول إذا روجة حرام مشغولون كحلال القرآن الكريم تلاوة شروق روجة مشغولة نوافل شروق روجة مشغولة كأدريدي نشكن تاتا إجازة دولار نفر نشكولة كينا نفر روجة مشغولة يقول لك حرام وأنا روجة مشغولة لا بيجان أنا قريب كجون هو مياشر رسيدو ولا لا بدأ مياشر رسيدو نمخن أو بدأ مياشر شروق بدون نمخن رستو من وقت سطول مسلمانان دا دعا یادکو و دا دعا شروع یالله دادی برکتون والا میاشتی برکتونا ممسرا طول مسلمانان دا نصیب کا نزدکو دا دعا یالله دا رمضان مبارک دا میاشتی برکتونا ممسرا طول مسلمانان دا نصیب یو دویم دا دعا یادکو یالله در رمضان المبارک در میاشتی تاوانونا افتونا اغینا ممسرا طول مسلمانان بچکن یواز زن تا ترخز مواه مسلمانان رونا خوینن بدوا کیا استاد وطن دیو کدنو رو بطنه دارگونا کرگونا جدی الحمد اصلا که دام بدوا کیا دو ندی دعا برکت در تخیل سوشوی دعا درم دعا یادی کی درتا بے مذاکرہ ہو گئی مولانا صاحب سرکینی چار دعایں میں دستک ہے اور شروع درے مجوا دانا کہ اللہ بدی مبارک میاشت ده ہر زے ہر عمل صالح ټول امت مسلمان قبول ده ټول مسلمانان هر نیکی ده هر زے بدی مبارک میاشت قبول ده زړه نیکی ده کده دانچې نیکی ده او کده مال نیکی ده ده هر نیکی شو ده هر څه حرم کې مسلمانان نیکی کوي ده حرم نه بهر بحیل کې مسلمانان نیکی کوي الله قبول کوي ټول مسلمانان ته دعا ما خبر پوه سرورم دعا یا الله د دې مبارک میاشت هر عمل صالح ده هر عبد صالح لپاره عمل صالح د زړه نیکی ودانچی نیکی اور مال نیکی یعنی قلبی مالی دا علماء رونه دیوانی دا خپل مقتدیات ته خبر ورسو او دا رنګ خو خبر تاسو ته په دې تیر شوی چې ما کې سوي ممکن سمورته وي دا خبره وکوي دا تاسو ذمہ داری ده انګا بنولې یا الله ما سره د ټول مسلمانانو د دې رمضان مبارک د میاشت کې هر عمل صالح قلبی مالی د هر عبد صالح د پاره د مغفرت مرحمت ذریعہ الله د بخښنې ذریعہ وګرځو او هغې باندې د رحم کولو ذریعہ مغفرت مرحمت دواړه مصادیق هر عبد صالح آدم علیه السلام مراواخ دا هر پیغمبر په شریعت کې چې نیکان بندگان دي هغې ته ورسوه په دې امت کې 1400 کاله وشو چې د دې امت سلسله شروع شوې ده څه پاسه 1400 کاله څومره نیکان بندگان تېر شوي دي هغې دپاره د مغفرت او مرحمت ذریعه وګرځوه دوه ډلې خدا شوې درېیمه ډله څومره چې اوس ژوندي دي نیکان بندگان د دې امت شته که نه یوازې موږ تاسو نه یو نور نه یو ٹھیک شو که ځان نه زړه ښه نه شي چې موږ خدای 2-3 ګنټې دلته تېرې کړو څومره نیکان بندګان چې موجود دي الله هغې دپاره د مغفرت او مرحمت ذریعه جوړ کړي درېیمه ډله د عباد الله صالحین دا شوه تر قیامته پورې ستا په علم کې څومره نیکان بندګان پیدا کېدو واله دي الله هغې دپاره د مغفرت او مرحمت ذریعه
دې خبره پوه شو یاده پیدا ده او بیا به د دې دعا برکت لوی برکت یې دا دی چې داسې دعا ګویه مسلمان نارینه او داسې دعا ګویه مسلمانه زنانه چې دوی خپله دا خاص دعا یوازې ځان ته مګر ټول مسلمانان یې ځان سره په دې دعا کې شریک داسې شو دا دعا مسلمانانو ته په شیشه دعا شو څه شو په شیشه رښتیا ووایي دا دعا چې موږ دلته وکړه زما په خیال تاسو په امینه ونه وي کني شریک شوي به وي خو زه دا امید مې نه نشته چې ځان له به شروع کوئ که خیر صحیح شو که وایي چې کله یو مسلمانه خور یا مسلمان ورور داسې دعا وغواړي که نه خپلو مسلمانانو ورونو له په شیشه دعا وغواړي نو فرشتې دعاګویه جوړې شي څوک دو قسمه دعا ورته کوي یو د په دعا باندې امین وایي او دویم ورته دا وایي دا څه دی چې خپلو مسلمانانو ورونو خویندو راوغوښته دا دې تا له الله دی ولکه بمثل ذلک ولکه څه دی چې د څه سوال دی چې مسلمانانو له په شیشه وکړو دا سوال دی الله دغه شی دی الله تعالی دی رښتیا ووایي دا څومره د ګټې والا دعا دا چې به کوم د رمضان مبارک د برکتونو نه یو دوه برکتونه درته ښیم چې د هغې فکر کړو دا دعا به هم کوو اوس نه به شو بحثونه به نه کوو چې روژه را باندې وخوړه او روژې را باندې بې ثبوته ونیوه موږ په دې کم اخته څوک مولیانو پسې خبرې کوي او څوک حکمران پسې خبرې کوي داسې ده لکه دا د دې ورځو شپې دې لپاره چې مسلمان عیب لټي یو لوی برکت دا دی د رمضان مبارک د میاشتې چې بعض نیک اعمال پکې الله زیات بل نیک لوی برکت دا دی چې د بعضې د نیکو اعمالو اجرونه او ثوابونه الله زیات دواړو دپاره درته یو مثال ښیم تاسو د ماسخوتن په وخت کې څو رکعته لمونځ کوئ 9 رکعته 3 رکعته وتر 2 رکعته سنت 4 رکعته فرض 4 رکعته فرض نارینه جمع سره وکړي 2 رکعته سنت هم ځان نه کوي 3 رکعته وتر هم ځان نه کوي ٹھیک شه او تاسو ته به دا معلومه چې تاسو د شوا روز د لمونځونو څو رکعته دي دا راته نه معلومه 12 رکعته سنت 3 رکعته وتر 12 رکعته فرض څو شو دو دیش جمع خود آسان ہے جمع خود کوئی کرے تصویر ہے پیسوں جمع خود ہو سکتے ہیں 12 رکعت فرض 3 رکعت وتر واجب اور سر 12 رکعت سنت مؤکده دو دیش دا مې درته ویلو چې الله دې میاشتې ته لوی برکت ورکړي هغه برکت دا چې زموږ نیک اعمال زیات کړي که موږ تاسو د کوجې په دې شپو کې د کوجې دا 11 میاشتې چې دي په دې شپو کې د ماسخوتن لمونځ سره چې دغه 20 رکعته تراویح خو څه کوي 8 رکعته تراویح مو کوي هغه ته هم بدعتي وایي که نه وایي یقین وایي که سسته وکړي اب وایي ما خو نفل کړي تراویح مې نه دي کړي نه تراویح وکړي 8 رکعته په جمع دې وکړي د رمضان مبارک د لومبنۍ میاشتې دویم وخت کې چې د ماسخوتن وخت دی زما 20 رکعته لمونځ زیات شو څو رکعته کوم لمونځ سنت لمونځ چې 20 رکعته سنت لمونځ زما زیات شو زما د شوا روز په دې مبارکه میاشت کې یو کم 10 بجې یو که پوره 10 بجې زما د شوا روز د لمونځونو د رکعتونو تعداد د 2 نه 250 ټول وایي الحمدلله رب العالمین دا کمن زیادت دی په نیکو کې دا مولیان پوهېږي په دې څه دی کمن یو کیفن زیادت دی څه دی د کیف لحاظ سره زیادت دا دی الله اکبر اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه
چې زما د یو کال د 11 میاشتو د کال د 11 میاشتو رکعتونه چې وکړم فرض اجر یې راته ښودل شوی چې ستا د فرضو ثواب به تا ته یو 12 میلادېږي، تا به یو 25 میلادېږي، تا ته به یو 50 میلادېږي، تا ته به یو 100 میلادېږي. دا شو د رمضان مبارک د میاشتې شروع کېدو سره زما د نیکو قیمت یې بړاو چې بړاوي دا کیفن ترقي ده. څنګه یې بړاو؟ ته چې په رمضان مبارک کې نفل وکړې که نه نو د کال د 11 میاشتو د فرضو برابر به ثواب میلادېږي. نفل یې په ثواب کې د فرضو برابر. یو دویمه ګټه د کیف په اعتبار چې دا د رمضان مبارک فریضې ادا کولو والا مسلمان د فرض یو فرض و ثواب د رمضان نه بغیر د نورو میاشتو د یو فرض و برابر او یو فرض برابر. ما په دې خبره پوهېږم دا په ثوابونو کې زیاتې او دا په عملونو کې زیاتې دا ګورې د الله فضل او مهرباني ده د بهتر امت سره. د بهتر امت ذمه داري دا ده د بهتر امت ذمه داري دا ده چې د دې مهربانۍ قدر وکړي، ناقدري ونه کړي. څوک قدر وکړي، ناقدري ونه کړي. بله خبره تاسو دا وتر ځان له کوئ که جمع شي؟ عرب یې ځان له کوي، کال 11 میاشتې عجم یې ځان له کوي، شیخان یې ځان له کوي، پیران هم ځان له کوي، مقتدیان او مریدان هم ځان له کوي، نارینه او زنانه هم ځان له کوي. د کیف والا ترقي ده چې کله میاشت شروع شي که نه په دې دویم وخت کې چې د ماسخوتن وخت دی د مسلمانانو نارینه او وتر جمع سړی شو که نه؟ وتر څه شو؟ جمع سړی چې 20 رکعته تراویح وکړي ورپسې بیا 3 رکعته وتر هم کړي او جمع سړی کوي. هغه د ځان لمونځ رکعتونو کې زیادت و، دا اوس د جمع لمونځ په رکعتونو کې زیادت هم درته ښیم چې تاسو خوشحاله شئ. داسې برکتونو والا میاشت را روانه ده. الله دې ناقدرۍ نه بچ کړي. ستا د شواروز مسلمان وروره ستا د شواروز د جمع د لمونځونو د رکعتونو د جمع د لمونځ د رکعتونو شمار 19 رکعته وي شماره بیا څو رکعته؟ دا هر میاشت کې هر ورځ د جمع لمونځ امام سره چې کړی دی 19 رکعته دی کړی. رمضان مبارک میاشت شروع شوه د لومبنۍ شپې په دویم وخت کې ستا د شواروز په دې مبارکه میاشت کې ستا د شواروز د لمونځونو رکعت الله اکبر 40 ته ورسېد. سوچ دې کړی ورته څو رکعته ته د جمع لمونځ کې په شواروز د رمضان کې څو رکعته؟ 40 رکعته. 19 رکعته د هغه فرض دي کوم دی چې په نورو میاشتو کې کول ټول شواروز. او چې کله رمضان شروع شو ستا 20 رکعته تراویح هم جمع سره او ستا 3 رکعته واجب هم جمع سره 22 رکعته د جمع لمونځ دي په شواروز کې زیات شو. رښتیا وایي دې ته ترقي وایي که تنزل؟ دا د مسلمانانو ته داسې موقع دي مسلمانانو ته الله په دې ځکه مې درته وویل چې خدای دپاره دا دعا شامله کړي چې الله د دې میاشتې کوم برکتونه دي هغه برکتونه موږ سره د ټولو مسلمانانو نصیب کړي. راغه پکې که نه د دې میاشتې کوم تاوانونه دي تاوانونه هم پکې شته. ګوره کوم افتونه دي ټول مسلمانان سره زموږ د هغې افتونو نه بچ وساته. یو درېیمه دعا الله د دې میاشتې هر عمل صالح د هر ځای د ټولو مسلمانانو قبول کړه سره زما. څلورمه دعا یا الله د دې مبارکې میاشتې هر عمل صالح قلبي قالبي مالي د هر عبد صالح د تېرو شوو امتونو نه دی که د دې امت نه دی او که په دې امت کې قیامته پورې پیدا کېدو والا دی الله د دې ټولو د مغفرت او مرحمت ذریعې وګرځوه. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.